مولا چرجک په دې پوهیږي چې سجده حق د چا دی او د انسان په دې نه پیږي نو د کله پیر صاحب ته سجده کوي کله بت ته سجده کوي کله قبر ته سجده کوي کله نور ته سجده کوي کله بوټي ته سجده کوي کله یو چا تر مدد شوی کله بل چا تر مدد شوی نو ته اشرف المخلوقات ته خود زناور نوم لاندې شوی خبره مې دا کوله په کائنات کې یو مخلوقم شرک نه کوي ما سوا د انسان او د پیرینا او د ټولو نه لوی نعمتونه الله پاک بدای کړی دي هغې له چې الله د هغې مناسب کمې ذموارۍ واله کړي دي تا به چېرته نه لیدلي چې د نور خطو ټیم دی او نور غایب دی نه راخیږي که نه خیږي دا به موږ ته پټ دی وریځ ده که نور راختی دی د نور پرېوتو ټیم دی او نور نه پرېوځي د سپوږمۍ د راختو ټیم دی او هغه نه ښکاره کېږي یا د پرېوتو ټیم دی او هغه نه پرېوځي دا به نه شي یا چې دی نو الله بل څه ته ویلي چې داسې وشه او هغه نه کېږي واحد انسان او پیری دی چې د باندې الله کوم احکامات فرض کړي دي توحید نه بعد 15 ټیمه مونځ دی نو دی پکې اکثرو کې غیر حاضر چې د حاضري وګورئ او د غیر حاضري وګورئ نو حاضري به لګئ غیر حاضري به ډېرې زکات تپوس پې نه مه کوه پته هم ورته نه قرباني را روانه ده د خدای رضا دپاره نه کوي وایي خلک به وایي چې قرباني ونه کړه او یاره جي وایي کېږي را باندې نه خو کومې ځکه چې لکه ماشومان دي نو بیا خفه کېږي که نه خفه کېږي لکه للهیت نه چې کوم عمل پټ دی زکات دی نو پر زکات فرض دی هغه نه ورکړي حج پیژنیم نه ځکه چې په هغې خرچه کېږي او د ده خو د پیسې لګولو سره لورانېږي نو قبر ته خو هم تش روانې ځان سه خوړی هم نه شي څه به پکې دنیا کې هم دې ونه خواړې ځکه که تا خوړلی وي نو نن به تا باندې حج فرض هم نه و ولې چې ودې خوړې خو ختمې شوې که نه ځان له پې بیزار هم نالې جوړه هم نالې جامه هم نالې خو آخرت دې ځان له غرقه او دا لاسه کې د بل دپاره خپل آخرت ځان له تباه کوو غلا کوو بچو دپاره دروغ وایو د بچو دپاره پردی ځمکې ایسارو د بچو دپاره ظلم زیاتی کوو د پردی حق نه ورکوو بچو دپاره قیامت کې به مونږ ته سزا میلاویږي او مزې به پې هغې دومره خو زمونږ دماغ کار دی او مناهی دی روجه کې لږ مسلمانان شو ام ډېر کم خلک چې روجه ختمه شي مسلماني هم ختمه شي روجه کې حلال اوبه نه څښلې اوس شراب